السلام علیکم جے 91 نیوز مهم خبرونو سره زم سمبر شاهین. اولین خبر تاسو له درکو پاکستان تحریک انصاف جنرال سیکریټری عمر ایوب د خپل عہدې نه استعفا ورکړه او هغه سره د چیرمن مرکزی پناس ووټ پی ټی آی د عہدې نه هم استعفا ورکړه ده او د دې نه علاوه چې هغه استعفا ورکړه د خطي په ټوئیټر باندې هم اپلوډ کړی وو او د دې نه علاوه عمر ایوب د بانی د پی ټی آی چې کوم رهنما ده هغه په نوم ختم لیکلو په کې هغه لیکلی وو چې زما دلته زه چیرمن شم زه ډیر خوش قسمت یم چې زه چیرمن شوم او د دې علاوه زه د دې عہدې ډیر مطمئن یم او دا غي شکریا هم ادا کړې او د دې علاوه پتلو کې هغه دا هم ویلي دي چې زه چې د دې عہدې نه زه لاړم شمه نو زه هم د پی ټی آی لپاره کار کوم. اوس تاسو له درکو بل خبرو سلور میاشتې پس د سرکاري برتیو باندې چې کوم پابندي لګیدلې و هغه ختمه کړله د پکې پکې ني د وزیر اعلی خیبر پختونخوا دا پابندي په 2 مارچ باندې لګولې و او دا غینه په د وزیر اعظم سیکریټری چې کوم دی دا پابندي ختمه کړله. اوس تاسو درکو بل خبرو په سواد کې مدین یعنی قرآن مجید د توهین خلاف چې کوم شخص قتل کړی شو و د هغه په ملزمان چې کوم دین هغه درې گرفتار شول خو د پولیس مطابق دا ملزمان چې دا چرس یعنی خچرسو یا پودر خرصول والدي او د دې چې کوم دین دی په پولیس په ریکارډ کې موجود او پولیس هغه ویډیو ګوري او د هغه سره د دې میچینګ کې چې آیا دا هغه دی او کنه دی. اوس تاسو درکو خټولو اخري خبرو په 400 کې د فقیرانو خلاف یو مهم شروع شوی دی او دا مهم سوشل ویلفیر ډپارټمنټ 400 سره د ډیسټریکټ سوشل ویلفیر افیسر 400 یونس اپریدي هم په دې کې کار کوي او دې سره د دې دا کار چې په 400 فاروق عظیم چوک سره خو کې نور چې کوم روډونه نه لکه د مردان روډ تنګي روډ د پیښور روډ د دین علاوه د موټروي نه غیر چا پیرا کم کسان ناشتي نو فقیرانو هغه گرفتار کړی دي او د دین علاوه دي دا هم ویلي دي چې د دې د فیملی کومه ده دی به اول راځي او د دې کاغذونه جمع کړي دا نه پس موږ دی پریدو کورونه ته نننی د جے 91 نیوز مهم خبرونو سره زستا سره غواړم اجازه دلوي الله پامان.